خلاص شي زما خوشاله دا د عمر بیان ابو موسی ورته نام خالد مسلمان کړی دي مونږ ډیر جهادونه کړی دي مونږ منځونه کړی دي مونږ حجونه کړی دي دا واسي زه خو دې ثواب نه غواړم عبد الله ورته ویش ما پر خوته ویلې چې بس زما خو دغه خو غلا چې پیغمبر خدا نه پس موږ کړی دي سر په سر خلاصي نه پړې خوشاله ابو داود ته ستاپ له خدامت پلان نو خيارو ستاپ له خدامت پلان نو خيارو خبره پوهیږي نیکانو صالحانو عادت دار چې منځونه کوي روزي نسی حجونه کوي زکاتونه ور کوي خیراتونه کوي خو په دې تمه کې چې یا به قبليږي او یا به نه قبليږي او چې کم سره کمزور دی لکه نن په شانتي نو ما خو شي منځونه کوي ما خو روزي نیولې ما خو حجونه کوي ما خو زکاتونه دې په خپل شي باندې شنو کوي او کله کله چې بسم الله راځي ما بس باندې شي په ما باندې بیا راځي بس دا خبر یو تونه ما تاو کوي هغه چې کوي ورکی هغه چې ورکی وقلوب او یریږي چې قبلي او کنه قبلي انهم الى ربهم راجعون او صلى بخپل رب ته رجوع کوي مشکات طبيعت دی ابو عبد الله صحابي دی جای چا ورته ته ولې جای تا ته پیغمبر خدای دا سنت دی برابر کړه حبرت دی برابر کړه ما سره ملاقات کی اذا خبر خو دې ما د خوې ملاقات وکړي پیغمبر د ملاقات مجرد بغیر لیکن پیغمبر خدای بل حدیث هم ویل دي وی الله داس یو موټه کړو داسې بل موټه کوي دې کې جنتیان دي او دې کې دوزخیان دي فلا ادري في اي القبضتين نفذ ما تسلم له چې په دې موټه کې حساب مکوې او د الله شان خو دې پروايي کدی به مزاج نو کدی به سمار الصحابه کرام او نیکان صالحان ټول عمر پسې کې بل چې قبلي او کنه نو ډېرې مسلې په دې باب تشته امام ابو حنیفه ټول شپه ولاړ دی او د دې آیات لاندې ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره امام بن عبد المختوم کړی امام سیب ناس خلق لاس او دې په دې جماعت کې ناس اغا یزید ابن کوهیل غازی او سار بان وای او دیو برابر چې دیو برابر کما تیل ته خراب شي امام ابو حنیفه څه وکړل دیو برخه ني دیوانم لکم سیب سبا شعر بان شعر فیل پکی برابر ہوما او امام سے سوئی یا من یجزی بمثقال ذرة خیرا ویا من یجزی بمثقال ذرة شرا اجر النعمانا من عذاب النار یا اللہ چه دا ذره ذره خوبت بدل ورکے نعمان دا جہنم دا عذاب نخلاص کا منگا نیکان صالحان کو بارک دا تصور ندی آگا بس خو جنتیان دیاری خو جراغا پاما پسی او جمال آگا دا پکی یؤتون ما اتو ورکی حقا چه ورکی زنی یاری کی اگر دا عائشہ به خبره کړي یو ټول بنا یاتون ما اتو کوي هغه چې کوي او د خپل راتلو کوون کړي دا کسان ساري په خیرات مخکېواره کړي کوکي وهم سابقون او دې کوته ته مخکې کېدون کړي سابقون په باب لازم پشانتي کوون کې د نه کوي مخکې کېدون کړي ولا نكلم نفس الا وسعها تکلیف نو کوم نفرا مگر طاقت ته ان دا الله زم عادت ته چې مونږه د طاقت د بهر شي نه ورکو دا کم شي دي مکلف شي دي دا طاقت نه بهر نه دي دا یو بل بحث ته په علمي اصول کې چې الله تکلیف بما لا يطاق ورکي کړه خو نه جائز دا او کنه جائز په دې بحث ولدينا كتاب سره کتاب ده ينطق بالحق بیان الحق کتاب باندې عمل نه دي او دغه ته معنا خبره کوي د خبر معنا دلالت کوي کتاب خبر نه کوي مسلم کتاب ده خبر ورکوي په حق باندې ينطقو معنا يبين وضاحت حق اشاعت کړي او حق نور مطابق د واقع او په دې وضاحت شي دغه پرېدا د مسلمان صفات خو ولوس بل مستکفار حالت دغه پرېدا زونه ابي کافرانو فی غمرتين پنا پوهی کړي فدندانو کړي من هاذا دغه صفات چې کوم ذکر شو دا غینه په دې بل تر پنا پوهی کړي ولهم پر اعمال ناکار اعمال دي من دون ذلك مخکې د هغه د مسلمانانو کوم صفات ذکر شو دا غینه ما سوا دي او هم عنها دي دا غیر پر عمل کوي داغی اصداق کئی اگی یو کار کئی دی بل کار کئی حتی ترحاگی اذا خزنا متردیم چکر مکیونی سمونگا مالداران دبی منعمین دبی بالعذاب بیاسی و اذا مجعرون ناگاہنے بدی چغی وباسی یجعرونا چغی وباسی سو کوئی را مراتین اہل بدر کیونی وال دی بجرل اگلتی یو کتاب نقل کئی انسان العیون قریشان بجرل پخبل قطرہ باندے په بدر کې یو میاش اخذ خپل اختګر کړی
او سره بیانه د موي اسب راوستو مخبر راوستلا پټه وکړه جره به شاپیرا په کوڅو کې به ګرځیدل تلاغي پورې چې خلق ورته وی چې مجاله ګوره مسلمانانو باندې خوشاله کی اسو کې مراد نه نسري په دې قحط راغله پیغمبر خدا نه خلاف وکړ الله یا الله د قحط راغله یوسف علی السلام په زمانه کې هغه قحط و اذا هم يجرون باو کې ابو سفیان راځي چې ته هډه ګرشي فرشته پالو باندې قوم دې تباشه او تدوار کې یا الله باران کې وکړه اذا هم يجرون ناګان فریادونه کوي لا تدروا اليوم نن فریاد مکوي یا خود قیامت ته الله خبره کوي نو جبد قاصه یا جبد حال دا حال معنا د حالات او معلومین استاسو حبدار د دینه چې فریادونه کوي انکم لا تنصروا منا تاسو مدد نشي کېدې زمونږ انکم لا تنصروا تاسو مدد نشي کېدې منا زمونږ یعنی دا ابتدائي تاسو مسروش او زمونږ نشوشي زمونږ مدد نشي غسته ساوي دا تنصروا متضمن کې معنا د بنع لرا انکم لا تمنعون منا تاسو نشي بند دې زمونږ سو کو تاسو مدد نشي کېدې او مدد شروع او زمونږ مدد والے پمونه حاصل کی قد کان آیتی خام خیاتون زمونږ لږه پتا سمانه تاسو په شابه تنکسو واپس کیدون کوي تنکسو علا پس واپس کیدون مستقبل به ځان و مغت غانو پد باندې اوس د به زمير شاته راځي سو کوئی پیغمبر خدا شای بیت الحرام تا شاوی حرم تا ځان و مغت غانو په پیغمبر یو ترجمه ځان و مغت غانو په وجه د حرم باندې چې د حرم باشندگانو من د حرم باشندگانو د بیت الحرام خادمانو نو په دې حرم باندې رمضان کته حرم ذکر نه وي او بیت الله ذکر نه وي نو تاسو زموږ څنګه لیکو وې دا مشهور خبره وا چې دې بزان غټ غانو په حرم باندې چې متعلق ہے دې بزان غټ غانو په حرم تاسو خبره حج چې بلال او مکی باشندگانو دې په دغه تنت عرفات حرم نه بهر دې به مسلمانې یې موږ حوس من ده حرام او هركيو بهر حاجه بهر ابو مصيبته اديب درجه حلفات دي بحلفات تبقى مصيبته القران راغ ثم افيذوا من هذا خلقكم من الكتاب دغنا من قد خلقنا ده حرام باندې نضافك يا اخوات ځان غټ غنې په حرم باندې یا په بیت الحرام یا په حرم یا ځان غټ غنې په پیغمبر دا غریب سره موږ داران او سامرا کسی وینکی سامر کسی وینکی تا وی سامر دیجنی پس سین سارا چوارسی سمر ویلیشی اصل کی سمرا ویلیشی د سپومئی رنا غنم رنگی رنا او غنمو تم سمورا ویلیشی نو چی رنا بوانا پا دی وقتی بودی خبری کوئی بیا خبر پا هم سوئی سمر بعد الحشار نو دی با خبری کوئی او دا سمر اسم جنس شو سامر نو چې اسم جمع شو نو اطلاق په یوم کېږي په ګن دلته مستكبرین جماعت شو او تنکسون جماعت شو او سامر وای مفرد شو معنی سامر اسم جمع شو لا نو سامر معنا جماعت ته او کسی ویون کی او تهجرون تاسو هجران کوي پرې خودل کوي څوک پرې دی حق پرې دی پیغمبر پرې دی قران پرې دی نو که حجر شي تاسو حجر کوي یعنی قران پرې دی پیغمبر پرې دی الله پر دی اکه حجر شي حجر ویل شي ګنده خبره نو تعالو ګنده خبره کوي اسخا خبره کوي کله وای پیغمبر ساحر دی کله وای جادوګر دی کله وای لیونه تهجرون غړي وړي وایي نو کدا حجر نشي نو معنا څه شو غړي وړي خبره حدیث کې راځي قبرون لزیخا ولا تقولوا حجر ګوره په قبرون کې حجر بنوای نه غړي وړي موای اکه حجر شي نو معنا تاسو حق پر دی قرآن پر دی پیغمبر پر دی افلم يدبر القول ایا دی سوچ نکي پدی وینا کی دی چې یا قرآن غړي وړي او ګنده خبره کوي تاسو سوچ پدی قرآن کې نه کوي لدی فصاحت تا لدی بلاغت تا د مقیم مناسبت تا ام جاهم ایا تاسو خبره کوي تاسو نه غري ما شي لم ياتي چندره غري اباهم لم تتقولي مخکنو فلمتا تاسو کتاب راغله او تاسو دې کوم ته نه راغله تاسو دې وګنه وایي دا کتاب ختیک نه هغه مخ کتاب ټکو دا چلله ام لم يكن یا تاسو وایي د خپل رسول نه کوي چنه دا رسول کو خالقا لك او په وچت اخلاق باندې موضوع د پیغمبر خدا تاریخ شګه کوي نو ورته معلومه لا پیغمبر نه دی چې پیغمبر نه دی بیت الله جوړي
دا پیغمبر خدا عمر تقریبا 35 سال نو پدې جګړه د حجر اسود په دې کې څوک دي یو خاندان نوم به ابلون جنگ کوي ورته بیا په خبر وشو چې لکه پرې جنگونه وکوي خو چې سبا دی بیت الله ته څوک راغلی مخکې کنه جو اقصا یو فیصله پیغمبر خدا په دې کې جمعات جو ټول چې هاذ الامین رزینا امانتدار دی زو په اعتماد پیغمبر خدا ولې کانه په خبر اوس په صادر کې په شاړې صادر کې بیا دې قوم ته خاندان ته پلان کی ملکا پلان کې سردار راشه د پیس کې ونیسه دا طرف ونیسه کانه په خبره کې هو دې راځي سره سټول چکو دې په خبره کې هو جګړه خلاص شو هاذ الامین رزینا به ورته ویلي صالح امین مخکې دا غنو دا تاسو نه معلوم نو دا تاسو نه پېژنئ خپل رسول حضرت نقل کوي وی ابو طالب ګر پیغمبر خدا د پاره کوژدن کوله خطبه رسول په حضور د مسلمان د قریشان الحمدلله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم وذر اسماعيل وذر معاذ وعنصر مضر وجعلنا حضرة بيته والصوات حرمه وجعلنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يظن برجل إلا رجل تشاف لك كتور كاين بارچا درون دي كفمان کی قلب نما کو تخبرون دي ومحمد من قد عرفتم قد تصل اشتبهني وقد خطب خديجه بن خويلد وبذل عام صداقي ما اجر واجر مال دمر بوركي خپل مالنا دمار مالنا وهو والله بعد هذا له عظيم وخاطر جليل اغيتهم معلومه طول معلومه چې پیغمبر خدا دې اوچت اخلاق لري شاپ د ناکار عمل الزام نه لګولې په دې شي تاریخ راځي پیغمبر خدا وي په کلی کې دوزلي ودلو دمان راغلی ما مې راځو چې روان شو نو چې لار روان شوم یو ځای کې خوب راغی نو مرګ ته ته زاو زود شمخه زبر تسم لا نه دا د پیغمبر نه قبل خبرې الله دا حفاظت په داسې طریقه کړې چې خلکو ټول کتل چې دا سړی خسړی وهم له منکرون دې په رسول دې دا غن انکار کوي ام یقول ایدی دغه پیدا دا ټول انتقالات آیا دی وای بدل ونتوم دی بل دغه سینه اضراب دی راغله د په حق باندې اکثر د حق لپاره بد ګرځي ولې تب الحق كتابه حق نو حق نه مراد الله خلی الله تابع خواهشاتو زموږ شي یا خبره چې پیغمبر راوړي نو حق مطابق دا حق تابع د خواهشاتو نو حق معنا توحید د خواهش تابع خواهش د شرک نک حق تابع د خواهش و ان د شرک خلق بل اسمان او زمکه وراشي یا خو د درې خدایانو کنه او د درې خدایان چې پیدا شي لو کان فیهما الہ الا الله لفسدتا بل اسمان او زمکه وراشي نک تابع حق هغه خبره چې پیغمبر راوړي د خواهشات او شرک په السماوات والارض اسمان او زمکه خراب شي الله با عالم خراب کړو قیامت په قائم کړو ځکه مسلو شرک پر غلو نه کتابه وینا حق چې پیغمبر خدا راوړي د دې شرک اسمان او زمکه ولا شي سو کوئی حق الله لك الله شرک راوړي نو بیا اسمان او زمکه کم ذکر پاتې شي بلکې تاسو موږ ذکرهم په عزت تقریبا دي په شرافت تقریبا دي په فخر ذکر قرآن ته وایي نصيحت تم وایي فخر تم وایي شرافت تم وایي دې خپل ذکرنا مخړو دا پریدوس بل خبر کو انتقال کو دی ویلې ونه دي آیات غواړي په خبر من خرجن څه مزدوري جعلا خرجن اي جعلا زکای مان نه وړي په خراج ربک خیر هغه مزدور دفتا خدا الله چې کوم شی تعالی په قیامت کې کین هغه تسوي خراج خرج وی اذا داخل چې کوم شی کور ته راځي او کوم شی کور نه بهر کیږي نو هغه تسوي خراج نو دیتا خراج مونږه اثر مستعملی کی پسکه چې په غیر مسلمان باندې شی سره مقرر کړي هغه ته خراج نو خراج درم پیداوار مزدور درفستا هغه ته مزدوری زکول چې الله وعده کوي درکوم با ته خراج زکوي دا غره الله خلق انسان دی وانك تدعو متخامخ بل الى صراط مستقيم نه غلال او کسان چې خمس په آخرت باندې لنا عن الصراط دنيق الارنا لناكمون كجيدون كلي لعادلون ولو رحمناهم كم بدي رحم کړي وکشفنا ما بهم نزو الکریم نه چې په دې من تکلیف لجو ګرځېدلی وو لتماد او پیتو کنه نو کلکشیو په سر کشو خپل کې هغه د حد په تجاوز کې ايعمهم په داسې حالت کې چې دی بعامه حیران بو سو کوئی هغه خبره
چې الله پاک راوسته د قحط صالح په وخت کې الله مسلمت اتکا علی مضر الله مجلا سلام سینه کې سینه نو دغه وخت کې په سر کا شو کې حیران سوس ولقد اخذنا بالعذاب خام خالون دې په عذاب باندې ولکه پیراغله و وای مردار یو خوري سپي یو خړل په دې پوښي وګي بدلو اسماء ته چې به قتل لپاس بو داس بکه سخکاره کېده لګيري نظر چې خراب شي داخلو لګي ښکاري فمستکانو عاجزی اختیار نکړه فما خزعوا او د کان په باره کې لیکي دا اصل کې کان یکون ده او استکان د کون نه ده او استکان من طلب د کون د یو حالت نه بل حالت ته دی عاجزی نو کوي د خپل رب لپاره او نه فریادونه کولو حتى اذا فتحنا عليهم بابا فلاقي چې کوم باندې یو دروازه عذاب ظاهر شي ساون د صح عذاب نه غالي په دې دروازه کې یا په عذاب کې مبلسون حیران دوی د سلام حیرانی نا امید وي متحيرون یا آیسون نا امید وي د هر قسم خیرنا یا دی نا امید وي د هر قسم خیرنا یا دی حیران وي د غمونو په وجه باندې دلته نقل کوي شی امامیه دا یزاله مسلک هغه وي حضرت علی برازي دنیا ته هغه ته رجوع ها او چراشی نو بیا به ابو بکر صدیق له عمر فاروق غلره سزا ورکړي سوایا دغه دې دا حق رسته ما قدل توجه دالي در بیرته په دروازه د عذاب شدید نه غني په یو وخت مبلس وی دا چې کړه دا نور نه کان صالحان پیدا شي او دا نه کان صالحان وګي دا نور ژوند کی ابو رضا ور کوي دا دی ټول دروغوي ورته امام هم بیت الكذب ولا عمل قد ابتلوا الله الكذب وذل ظلم بعيدا قريبه کې دا ترجمه کوي ښا د شیغان ترجمه په کې باندې لره شیغان په کې وای چې دروازه بیا تکرو او دوباره خلک واپس شي نو بیا په دې وخت کې دی بیا مبلس وي دا چاته وای دا نه کان صالحان چې ته مو وي دا خلک بټو وو هله شي او کنځل کې دی مبلس نه ځان له خبرې کوي کنه هو الذي انشأ لكم السمع والابصار الله غذات په اکثر لپاره او ردل او لیدل چې تاسو ته آیات تنزیلیه او آیات تکوینیه مطالعه وکړي هغه آیاتونه چې منزل دي د قران کې هغه وګورئ یا آیاتونه چې تکوینیه دي افاق کې هغه سوچ وکړي او داري مسلو چې سوچونه پکونه کوي اشاره له حسي او عقیده قلم ما تقول لك شکر ادا کوي تاسو الله غذا تاسو به ذکر پزمت کې او دي الله تاسو حسره کې دي الله غذا تاسو دې کوي او مړ کوي سوق يجوز كان من غير يشارك بذلك شيء من الاخيار وسي مختصر متولد ویلې خپل کوي الله ژوند دي کول کوي الله مړ کوي په لار کې کا کوي الله وسي مختصر متولد ویلې مسند الله اسم شو او مسند په فعل شو پیدا کوي سو تخصیص فقط الله دا کار کوي بل څه دا کار نشي کولای نو دا پکې ډیر او باسي من غير يشارك بذلك شيء من الاشياء اڅو شرک نه وله اختلاف الليل فقط الله بدل شپه دیک تاثیر سوک شپه چارا وستا ورس چارا وستا الله افلا تعقلوا تاسو عقل نه لري سوچ فکر نه کوي بل قالوا بل كدواي سواي مثل ما قال اول لك هذا شان خبرت مشران يكروا دي داري په طريقه ودي نو قالوا وي اذا كنا اذا متنا كم وشو وكنا ترابا خاورشو وعظاما ادوكشو انا لمسلمون بدوباره پورته کړی شو دا خبر کړه کې نشي سره بخاور بیا په بني ادم جوړيږي سره باندې بیا په دا خبر کې لقد وعدنا قسم نصر هذا شو نحن نصر واباؤنا نصر هذا دا من قبل مخکله خبر په هم شي ان هذا دا خبر الا قصه د مخکنون اساطير د صدر څه کوته وي نو چې کله کوي لیکل شي اساطير د اسطوري جمع شو ناشنا خبري اكاذيبه التي ستروها اغدرون شبهادي الكلم ورتوات تاسو نمني لمن الارض زمكا لچارا ومن بها سوچ پکيدي زمكا لچارا او سيز پکيدي عاقلان پک مغالب کوي وی عقل پکم دنکا کتاسو پوهيږي تاسو علم او عقل لري سيقول الله وهو الله ولبداوي فإن بداهة العقل تصفرهم إلى الاحترام عقل بے سوچا بے فکر دا فیصلہ کش دا کار بل چانه دے کڑے نو دا بداهت تن معلومه دا نزکر بداوائی اولام دا ملکیت تے نقول والتوایات دا منعی افلا تک نصیحت نقبلوی چیز مکا پیدا کولی شی اسمان پیدا کولی شی
او دا اشیاء پیدا کول دوباره تاسو پیدا کړی قلت ما رب السماوات السبع سوق دې پرورش کون کې د وو اسمانو ورب العرش العظیم ام رب دې العرش عظیم دا عرش پیدا کړی دی بیا وای د الله دی سيقول الله دا د الله د فرض بل چا نه کړی نقول افلا تكون تشرك نه لري ورته وای دا چا په قبضه کې ملکوت كل شيء حکومت تحرير شي ملک او ملکوت یو شی دی ملک حکومت او ملکوت کی مبالغه شولا او حکومت انتهایی هغه شامل ملک شامل دی ظاهر او باطن ورته ويجير الله امن ورکي اجار يجير امن ورکي يمنع من شان نش ولا يجر عليه امن نشي ورکي دي بل چاله په الله یو سره منډ کی او د الله نه تخت کوي او الله پس ور پاتې او العذاب کوم بل څه وي چې مو ورکو سه مو ورکو د څه نشي ولا يجر امن نشي ورکي دي چاله عليه بالله ولا يمنع احد من جل وعلا احدا سوق د الله په مقابل کې چې عمل شي کې تاسو کوی وای بدل الله دی فانا تسرون تاسو كم خواجر دوله کې شي كيف او من اين تخذون تندوك کې شي تاسو بلکې اصل موږ په حق باندې وانهم لكاذبون دي په خبرو کې اصل الاول وغيره وای دا ټول درو وای متخذ الله من ولد نه ولا الله ځان ولد وما كان من الله رب المعبود نشتري واذا په دې وخت کې ذهب كل اله حاصل کړو هر اله بما خلقات کم دو پیدا کړی کچرته وې پرس کا اذن دا تنوین عوض د مضاف الیه لو کان معه اله لذهب كل اله بما خلق کم مخلوق چې هر یو لکه هو مستقل شو چې دې تارو باب زکو پدې پوښوي لا استبد بالذي خلقه لا استبد بالذي هو استقل به تصرفا وامتاز من ملك الاخرين پدې پوښوي لاستبد کنه ولا على بعضهم او تشيم او يوق بالباندي جنگ بكيدو او دال معلومه خبرنا لوقت تحارب والتغالب بينهم كما هو الجاري في مالوك والتالي باطل لما نزل القلوب دي مقدم يسلسل ويجي بخبره منطق بك بياول او بخفله ما يسوچ كونه دنيا کې دو طاقت ومخي یو روسو بل امریکا روس وی زمخه کې ما امریکا وی زمخه کې ما جنگ پکې وشه کنه کله په کویت کې وشو چین او روسیه طرف شو امریکا او غیره بل طرف شو نو چین او روس غالب شو د کویت امریکا په عزت وته افغانستان راغی روس وته راځي امریکا ولا خلک مرګري کړو او روسي په عزت باندې د وطن نوښتو څنګه وېستو چې وطن یو وطن هغه پنځلس وطن شو او معاشي حالت کمزور شو انتحار دقشن چا ذاتك بکلی کې دو خانانی او تاسو پرې دې پښتنو علاقه دې استقلی کنه نو بس پدې کې لګي نجوارو دغه زمانه کې ونی شي کنه زمو مشران څه کوي چې د دې کې خلک بلګي دا بل کله به اشاره بل بلګي بس نه به لکټ کول کورله به لورانه ول دا خو عادت ده چې دو خانان او دو ملکان پکې کې وي یو هر مشتبه پښتانه وای پګانو قصابانو کې صاحب مونږه دا وکړه خبره چې څنګه قصابانو خو خبره مولانا وکړه نن سبا یو قصاب پیدا شوی دی امریکا نو قصاب دغه خلک وسني او نه د اصول خیال ساتي او نه د قوانين خیال ساتي خوشوي نن سبا اخبارات کې تذکرې کوي هر سره وي چې امریکای ظلم وکړو امریکا خو څوک ته مخامخ ویل ظلم نه کړی وای پټ وای چې مخامخ راشي په خیر الجی او سلام وتکوا اخو دا ته خو ډېر خبرې دغه چې پیسې ورکړي کنه زورور دي زورور ته هلکه سوي واقعات هم دادي ولا على بعض ولا بعض غلبه بکړي بعض باندې په دې وخت کې کشف یو عالم دی هغه حوالی ورکي او بیا دلایل تشریح منطق فلسفي په کې وای نو بس طریقې بغلبه شو سبحان الله فاكر الله عما اسم دا خلق چې سبحان الله تعالی اولاد دی او دا شریک عالم الغیب الله د هر غیب نواقف دی والشهاده د هر شهادت كل غیب مشاهد فتعالى مسمون الزهر عما شبه دا انشاء الله شبه قلت وای رب دې ازما ربا اما ترنيك چې تما ته وخه الا عذابو چې دوی سره یو غدول سره وعده شوی دا چې دنیا کې به عذاب لري دې کني بکای نو رب دې ازما ربا بس مگر زو ما لرا فقول ظالم کې اخیته من دې قوم مولوی مرګره قوم و ان مونږه على
ان نريك په دې خبره چې وخت ته مان ایدو چې موږ سره وعده کو لقادم طاقت درو کې ګورې خو ولا راول وهنخر كل ما عادت ادفع بالتي احسن ختمك سيئه ادفع السيئه لك بد حالت بالتي باق حالت من احسن شاخ دنیا کې څومره باندې کېږي نو په خوې بندوا ادفع بالحسنات التي يحسن الحسنات السيئه بان تحسن المصيب في مقابلتها اغبت كيف توزر خكوا دلته د انس هوا لو کې وسړی ته ویناو کې پتا کې نه نو ورته وای کده لوجنه د سوال کوم د الله چې الله دې معاق اگر شینه د سوال کوم د الله چې ما دې کو بخي هدایت محکم دې زکا دا دفع مذکوره مطلوبه ده سو ګوره چې په دین کې کنډو ناراضي او دین به ذکیږي نه لأن الدفع المذكوره مطلوب ما لم يؤدي الى سلم الدين والازراء بالمروءه پوښتنه پیغمبر خدا ډیر نرمو خبره پوښتنه مدقشن نرمي بکای د دې مطلب چې منسوخ نه دی نرمي کا ځان مسله دا جهاد کو ځان مسله نه نیت په بالتي احسن السيئه مخکې ما تاسو ویلي فخا خبري وطن کې د مولیانو صفت داو چې خمولا او غټ مولا دي ته چې کنځلې کوي او خمولا دي ته وایي چې قهر کوي غصه کوي او ته خبره خصوص نشي کولای دا خصيفت نه دی نه د خان لپاره خصيفت دی نه د ملک لپاره خصيفت دی نه د مولا لپاره خصيفت دی نه د پیسې لپاره خصيفت دا چې نه او کله دین خبر وای دا نو سوای ها په دین کې بیا بحث مکوای دا کار دی غلط دی ورته وای خبره به پرې نه مکه دا مطلب نشي په دې خبره به منع نه کوي بلا کوه دا ما دا ابو حنیفه متعلق مستو دا ابن العربي د ترمذی شارح او د جریج سے د ابن جریج خبره کوي ابن جریج او د امام صاحب محمد او د امام شافعي استاد او د شافعي استاد شو او د عطاء بن ابي رباح شاګرد وې د امام ابو حنیفه باندې هغه بلګه د شپې به نشي کوي او تپې به د شپې به نشي کوي او تپې به وي او په تفو کې به هیڅ قدر نه کوي د مورچې ټینګون کې خزیمه د مورچې ټینګون کې خو د جنگ په وخت خو څه پکاري کوم امام سی راي کوته د پوسو کو زما غاوند دي یا حکومت نیولې ولې څه غلطي به کړی امام سی ښه لاش ابن هبيره یو څه شي یې غاوندي غاوسه دی ښه را پرې چې دا پرې هو امام سی پلاس واچو الکه تاخوی زما سو قدر نه کوي ازاعوني واي فتنازعوا ليوم كريهه مسال صغري قدر کو سوخ نه کې څه په سلام ده اصله توبه تایب شو د خپل غلطونه قرار شو په نرم خوې باندې خلق راځي نو خدا سي نه کو کنه خدا سي و چې احادیث لري پیغمبر خدا یو په مجلس کې ناشته د چا په قرضه او چې قرضه پیغمبر سوچ کې شي کوم دی ورته چې هغه ترسنه اوس پور تکیږي چې لاس سما چې سرته نظام ولو چرته یا مونږ چرته پټې قرضې خوري کړه هغه مو ته د خدای دشمن لا سوبسا چې څه یو کړی غلط کړو امرا دا غلط خبرو کړه دا غلط خبرو کړه په دې وی چې په نرمه طریقه شی غواړه اما ته دې چې حق ولا ورکانه ته یو څه مت په دې حالات کې چاونه ملي چې دا بادشاہ دی دا پیغمبر دی د سره مرګري دی سره ډله لا پاتې دا او دې په دې وخت کې خپستی خبرې کوي بس دا مطلب دی چې پستی وای او نرمي او حق به په خبر ځان نشي نه او باطل دا پکې یو خبر بلغه اتبع بالتي احسنوا السيئه نحن على مرسل وقل ربي اذا ما رب اعوذ بك فانا غورم پتا من همار الشيطان وسوسه الشيطان اما ذات حمز بي النحس توي وسوسه اما كما نقص ولا تصديق دي شوكا تاسو له په ځم پوتان چې چوکي وایان چې سره ساتي نه یو کوي دا لخت وسره په دې لخت کې دن وسپنه منډي نه باندې نو چې هغه چې په دمه کې دې شي نو منډه کې شوکا کول کې سره تیوي او دلته په کې بل واقع هم نقل کړه محمد الرئیس یو سره په اسور دی په دې خپل پورې تیر شي کړی دا اس اخواني فاکین دی او نس دا خپل شي نو هغه منډه کې بعد تبدیل مطلب وسوسه تیزول کول وای پناه ورم پتا زماره بعد وسوسه شیطان پناه ورم پتا مې اے رب زما ان يحذرون چې دې حاضر شي او زما خلاف شي د مانځ پټین کې د قران د لستو پټین کې
یا زما د وفات کې دو پټیم کې نو خبر حتی تلهاغی پوری پدې پوښي شیطان وسوسه کوي د کفار سره تلهاغی پور چراشي او تن تمرګو نو قال له وی خفقان د وجنا رب ارجعوني ای زما رب ما واپس کوي ای زما رب ما واپس کوي په وخت بیا دا اوس جاء اعتراض ته یو درګه ها ای زما رب ما واپس کوي که واپس کا الله یو دی نو ای زما رب ما واپس کا ای زما رب ما واپس کوي صيغه د جمع څنګه وي نو چاوي دا صيغه د جمع ویل شي تعظیما باور تعظیم صيغه په متکلم کې مستعمليږي په مخاطب کې نه مستعمليږي د په متکلم کې استعماليږي په مخاطب کې استعماليږي په غائب کې استعماليږي دا ټول په کې رب ارجعوني شو دلته په دعا شاتش کا الا فرحموني يا اله محمد خبر سا رحم را ما دی وکړي اے د محمد اله فإن لم كن اهلا فانت غزي حق دار ما تخوي كان بل سير وان شئت حرمت النساء سواكم خلي غزت مخاطبه کوي کزما اراده وشي ټول خزي بستاسو ما سوا حرام کوم استاسو نه ستانه ما سوا نه استاسو نه وان شئت لم اطعم نقاخا ولا بردا يخب برزقا دا پکې وایي چا چې دا نه جوړ کړی دا وایي ربي اے زما رب یا ملائکه ربي اے زما د رب ملائکه ارجعوني ما واپس کوي چا پکې دا تکلیفات وکړي پوښي لعلی اعمل صالحا شاید عمل وکما فيما تاتو پای کی چې ما پرې خو دي غمال دولت او یا دنیا چې ما پرې خو دي پای کی کلا دا کله کې ریشي انها دا خبره کلمه یو خبره ده وقائلها دی وينکه دی خو پیدون کې نه لګوري اسب وي بیا وایا طالبان کنه کلمه ته وي لفظ وزع لمعنى یو خبره ده یو لفظ دی او موضوع شيء د فرض معنا دا خو یو ولا دا لو خبر شو ربي ارجعوني دا خو جمله شو جمله شو يا ربي بغزان لا ارجعوني بغزان لا جمله شو نو كلمه بها كلام قد يم بوايا کله ذکر د کلمې مراد کنه کلام کلمه الشهاده کلمه طیبه اذن په دې وطن کې شپږ کلمې ته یاد کړي یاري وته ومن ورائهم جهنم او دا من ورائهم برزخ مخکې داغه برزخ دی برزخ یو ذات ویلې شي د دوه شنو په منځ کې حائل دنیا او آخرت په دې منځ کې د حال څه دی ته برزخ ویلې شي د قبر کې لا یوم یسن تر ورځې د قیامت پورې دا یو تعلیق دی چې واپس دنیا ته ناممکن دی لکه څنګه جرأت تکل د دینه ممکن د قشن دنیا ته کوم دې کې راشي مخکې د یو حائل دی یو برزخ دی تر ورځې قیامت پورې فاذا نفخ بالصور کله چې پښې بشپېلې کې شپېلې مخکې ما ویل څوک درې پوکا دي څوک وې دوه پوکا دي ابن حزم وې درې دي یو پوک برازي خلک به هوش کی یو پوک برازي خلک به مړ کیږي یو پوک برازي خلک به ورته کیږي او جمهور وې دوه پوکا دي یو پوک دی به هوشم شي مړ شي بل پوک دی پورته شي بهر تک دوه پوکا لاله کوي ولاسو دا نه خصانیه یا ثالثه ده قیامت دی کنه کله چې پوک ولې شي پښمله کې نفس ثانیه او هنا بدن ثلاث فلا انصاب بينهم نبو ينسبون دي بمنس کې بدق ورغباني ولا يتساءلون او تقوسون بغير سبب هم نك يوبلنا تسوق او د شاذ وی سوق یو خبره خدا چې بس خلاص شو خبره هیڅ شانه پته مسنه دلته وایي چې الله قیامت راولي کنه انت بسکي فلان كذا فلان كيف وان كانوا حقا ياتي الى حقه او دلته وایي شي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فغفر چا پکوي د پیغمبر خدا غو نسب کوي کنه دلته پکې لا ينفع نسب يوم الا نسبه بزار طبراني به قيب نعيم حاكم ضياء عمر فاروق هر سبب نسب ختمه دوره مگر زما غنو دا روایت تکا مستوار عمر بن نقل دي دا روایت ابن عمر نقل له او دی وجه خبر مقبول له قریبا دا چې دا چا پړکه نسب نه کنه ناسبین وي د شیعاګانو مقابل نو هغه بدا ټول نو ذکر بدعان شي مراد خاص کله چې په شي پر انصاب بین المشرکین بین الكفار يوم خبره به تخصیص مسلمان بدا هغه پیغمبر خدا نه سبب مستثنا کو او چا چې نه دا فاذان بها فلا انصاب
چې دویم فکوشي په دغه ځای کې وخت کې متصل برا سبونه پیدا نه کوي او زمانہ پس د سفارش مقرره او بیا ورستۍ خبره وي فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم متصل برا سب کار نه کوي ورستو کوي یو خبره او تفوس ورن کوي بیا تر تفوس خبره کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون عدل توي تفوس ورن جواب داري هغه تفوسو بنه کوي چې پیدا ور کوي هغه تفوسونه به کوي چې دې فائدې تفوسونه هیڅ فائدہ نه کوي فمن سقط موازینو دا چاچ اعمال موزون درشي دا کسان کامیاب دي دا چاچ اعمال موزون سپک شي دا کسان خسیر ځان په نقصان کې اچول دي په جهنم کې به همیشه خالد دي تلفح السيزبه تلفح اللفح هو مسلها بالنار لمبه دور چاته ورسي نو سيزبه او زجاج وي اشد من النفخ يوكلي يو اللفح هذا سيزبه تحرق وجوههم النار سيزبه خند غيره وهم فيها ادي بر جهنم كالح بالشكل بوي كالح معنی بالشكل متقل الشفاه الاسنان شند بعيد دي غاغون او چه شي داسه بار بتري سره چ اوپر سي کنه او داخله ورانه شي شند به داسه لاله شي او لاندې شند به خاط لاله شي حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شبط السفلى حتى تضرب الصورة والنامة ورسي نو کالح دی بس شکل تول متقل الشفا شون دی بیوچ دی کړي الم تکون فرشتي ورته وینا کوي آیا نو تاسو ته په رسول کې شو پتا تاسو دا تکذیب کوم قالوا وای ربنا اذن ربا غلبت علينا شقتنا فمن خپل بدبختی غالب شو واستولت علينا وكنا قوم ظالم امنګ قوم گمراهان پرې پوښوي دا خبره مونږه پیدا شي تر گمراهانو تارث ربني پرې پوښ الله ته وي تارث سره بدن کړی ځکه څنګه په علم کې علم خو معلومات مطابقه ربنا يا زمونږ اخرجنا من هذا جهنم وباسا فإن عدنا كبيام دا کارو مونږ ظالمان قال وي الله اخسئوا فيها قرشي جهنم قرشي پرې پوښي ذل والزجر ذلیل شيء او رټي اذا کړي اذا زجرت من خسأت الكلب اذا زجرته اسپیک ورکین سمو کوریشا کوریشا موږ ته پښتو کې کوریشا وایو کنه تاسو څه وایي ذلیل اوسېږي چې حاصل ترجمه ذلیل اوسېږي ولیکن دا لفظ له شي د عربی په توګه کې چاته سپیدا اخسا لکه څنګه چې کوری دغه شان په عربی کې چې سپیدا وایي کوریشان وایي اخسا فيها جهنم کې ولا تكلمون ما در خبري مکوي انه كان فريق من عبادي خبر الاول زمايه جماعته په دنیا کې ریبو شي چې تاسو هغه تطلع غواړي یو فریقو د بعد زمانه نه کان ریب ربنا آمنا زم رب ایمان لري فاغفر لنا من غبخ او رحمك او تغفر رحمك فتخستم چې دا خبر وشي تاسو به اوه کما قلت ګور قیامت مې قیامت کم نه لکه تاسو وګورئ سخريا خندا کړي شوی عرب یو خندا چې قیامت مني دا اوس په خود وګورئ ته قیامت مني دې سړي قسم نه کړو نو مې نشه واسطه قصه به وکړه خان سردار علي خان سے خبره کوله نو هغه خبره وکړي د اور متعلق چې قیامت کې به سخوري څه خبره وکړي نو بل صاحب ته پلان کړی تم قیامت مني تم جهنم خبري مني نو له دې شته چې خان دي دا کما قناه قیامت مني ګور قیامت مني په دې زمانه کې هر سوال سم صدې کې د اوس قیامت اوس من چې قیامت شته د اوس په جره شته د ښه د څه خلق شته ګوري خان وویل هو لکه نشه مې تاسو خپشه دي ونه اړواتکم کو بعد تاسو په دې خپل پوهیږئ اوس موږ نه کوي روزي نه دي حج نه کوي زکات نه ور کوي هوی مسلمان ولا مسلمان دي تاسو په دې نه کوي مسلمان دي دا مسلمان ولې وایي ځکه د خلکو مشریو پسند کوي چې مسلمان نه نه ځان ته کافر څنګه مشری دی ور کوي دا مشری ستاسو د ما په نوم باندې چې کوي دا مسلمان ټول نه کوي نور واقعات د اسلام سره زکات نه کم سره چې مونږ نه کوي روزن نشي حج نه کوي زکات نه ور کوي د الله حکم نه مانی دا پټ غونډه ته وایي چې اسلام دا اصل دی اګه تاسو سره ته کې راځي چې خلکو سره تاسو به معلومات شي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين دعاګانې کوي وظیفې کوي
وګوره کما کلته وګوره حج روان دي دوه پیسې په حج خراب کړي دوه په عمره کې خراب کړي دوه په کې خراب کړي دا کما کلته حتى انسوکم ذکری تاسو یک تاسو نه خبرو دي خنداګانو به تشاؤل کوم څه یا داش زما او عذاب زما او تاسو وای منهم په دې ګور تضحكون خندلم مطلب څه دا تاسو ځکه وای چې کوی شا پروا نه ساتو ځکه تاسو زمانه کو بندګانو کو خنداګار کړی دا هغه بدل دی وهذا جزاء اني جئت اليوم ما جزاء غيلا آل مسلمان سبا بما صبروا فوز صبر معنی هغه جزاء سره نو جزاءته اليوم يوم مفعول هم شو او بل مفعول انه هو الفائز جزاء نو کدا خبر چې کامیاب دي جسم ویل شي یا لانهم هم الفائزون ذری وجه کامیاب وای الله یا فرشتہ کم لبستم په لارې سمرن دې کس مزمکه عادت سین شمیر دکن سو کارم تیر کړی ها عادت شمیر ته او سین فاطمیش شمیر دکن کم لبستم په لارې نو کم صبر نو عادت تاغي تنیش صبر کلمه قالوا لبسنا يوما ورځ یا بعد د دنیا ژوند د اخرت په نسبت باندې څومره ده اگر چې ډیر وزلت ورته شل دې دیش درس دې خدای د دنیا په نسبت باندې سره دا لبسنا یوما د اخرت ژوند یا دومره حق ته چې د دنیا ژوند لبسنا یوما بعض پس العادین تاسو کده شمیر کول کنا چې کوم خلق په شمیر ویږي هغه تاسو قال وای الله یا فرشته چې مقرره الا بستم بالله تاسو نه ته په دنیا کې مگر لک ټیک وای خبره ولو انکم کتاسو په دنیا کې کوئی دغه خبره بداسي نه و افحسبتم آیات سغنی انما خلقناکم تاسو بلکې عبثا عبث بی حکمتا چې بی فائدې او تاسو ما تناو تسکرین فتعال الله منزه دی الله پاک دی الله دي شاکدار دی باسي وعد لنا ام منبی دی عرش کم عرش الکریم چې عزت مند عرش هم دیر درو عزت مند دی ها اغه تم الله عزت مند دی نو کم سره چې خپل باب کې عزت مند هغه په عربی کې سوی کریم هر یو شی شریف خپل باب کې لکه زرع و مقام کریم قولا کریما هر یو شی چې عزت مند په خپل باب کې نو دې سوی کریم رب عرش کریم ومن يدعو مع الله سوق شبلي سرب اللهنا الله همني او بل اله اخر بل يوالي بل تواتر يا شريك او لا برهان له دلیل نشتی ګوره دا صفت وی لازم دی دا نه چې مقید دی چاله کدا سي اله بني شريك بشته فانما حساب عند ربه حساب الله نه شان خدا له چې کامیابی کې نه کافرانو دی ګوره ولا يخفى پدې جملو کې د پیغمبر خدا تسلی دا او اخر اول ته ګوره التوي قد افلح المؤمنون او التوي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر يا الله ما وبخا او رحم ما وکا او تخور رحم كون کې دلته نقل کوي چې پچا پیریانی او داوته وي عبد الله بن مسعود حکیم ترمذی بن المنذر ابو نعیم انه قرأ عبد الله د مصیبت زده په وخت کې اپ حاسبتم حتى سوره اخلاص کو فبرأ او فرمایي کدا تاسو یو سره یقین ساتي په غیب باندې وین دا خرب د خپل ځین لاړ شي دا مې هم مسلم ابن قیم په کتاب کې چې زما استاد ولا غلو پیرانی شرط به راسي ویلي په حاسب دا دوته ویلي سره په پیری بتلو یو ځل پیرنا کار هغه ته یا په حاسبتم انما خلقنا نعم او کله ابس په دشي او الله پر اخلاص کړه مړی ورغواله یو زه روان شم ستاره په زمان په الله نه په زمان په يقول يا وتي زي حاجه دي مستفر حاجه نزل ده من دام پکې وای من دام په نه قدام دی ښا سورې نور کې د وضاحت کوي د سورې نور سره د اتصال ار کله چې پکې شي ځکه الله ویلي هم لفروجهم حافظون د خپل خاص اندامونو سوقي کوي دراوړي په دې صورت کې احکام نشا د سوقي نه کوي والزانیت والزانی سوکای نه کوي یا نبی سره په واسطه مسلم ذکر کوي لکه د حضرت عائشه د قذف خبره پکې نه کوا یا بل دایي دروغ شي پکې کوا بیا د سره متعلق سترګې پټوا داعی زنا دی غیر قرارګه بیا چې چا کار ورزين ایجاد حاصله واش نظر دی ورلګي
بیا دا غینه پسو د خپل نظر د حفاظت لپاره ودونه کوا په دې پوجو د چاچ طاقت د واده نوي نه ته استعفاف کو ځان پاسه تکړه او دارنګي د سیناګان بندول ځوان جنکې مجبور کوا په دې بد فعلې باندې دلته نقل کړي د مجاهد نوای په خصم سره ته خیر سوره مائده علموا رجالكم سوره المائده فمائده کې پیژني محللات محرمات وعلموا نساءكم سوره النور حارث مضرب ولكلمه عمر فاروق هو خذت سوره النساء والاحزاب والنور خذت بخير سوره النساء وتخيخا احزاب وتخيخا سوره النساء هو ان خلقوا مخكي ګور دي قبقل ته په منبر ناشته خلق ته خذ مسلې کوي په منبر کوي بنساء کې خدا خذ میراث دی او د خذ ودونه دی او د خذ پلان کې دی او دې په کې د خذ خبرې کوي او احزاب کې د خذ مسلې دی په نور کې خبرې دي نو دا لري خمقل چې خلقوا مخکي دا خبرې څه په دا وایي مونږ وایو خذ په بدانه من دقس جاهلان بلاستي اړو په کوي په قران مخ وکاو ها د حدیث نه مخ خبره وا دقس برګرځي او دا د مجاز پر قران اميون یا پر اميان په نه لري ښا دا مليان چې سوال سره بوکي اقص سره په قران وخا او چې اول سوال سلوب نه وي په قران نه ونی په قران سوي ما پیغمبر دا فرمایي دا په وایي موږ اميان ته لري په دې په موږ نه بوجاتي هغه اميان ته لري موږ اميان نو دا سوره نور دی نو په دې کې هغه احکام چې هغه د خزو د سړو سره تعلقات سره د اړې مسلې پکې دي سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آية بينات هذه سورة دا روان سورة لیکن هذه او سورة خو عبارت د الفاظنا او د معانینا نو معنی حسینو کې دل نه پراته هغه ته اشاره نشي کېږي اشاره خو دق دغه دیوال نه دق او الفاظ کپه دی وګورو کې راشي خو چې کېږي د مجموعه خو نشي د الفاظ ولا مرسي ځکه چې لفظ موجودي ګور کېږي اصل کې دا ما حضر ما استاپ دي ذهن کې دي دا څه دي دا مشاهد فرض کا دا سوى حاضر دوباره معلوم ده لك مشاهد مصنع هذه سورة انزلناها من لكذا او دا انزلناها صفت شو دا دي دا پارا مؤكد وفرضناها او دا سورة مفرض کرے سورة فرض دي ان سورة احکام فرض دي عبارت کی حضب دا مضاف من دا سورة فرض دي احکام دا دي فرض شوی فرضنا احکام یا پک اسنادی مجازیوں کا سورة فرض شوی دے احکام فرض دي نزی نسبت چاہتکم دی الفاظ دکما نو فرض شوی حکمنا دی او دی نسبت الفاظکم دات مجاز شو او یا عبارت حضرت مضاف شو کتاب وای او سبق وای نو په اول سر کې خبره وکړه چې آینده مقصد سره دغه تعلق وي نو دې سوې برات مثل په اول سر کې راځي چې آینده احکام چې روان دي دا فرض دي دا فرض دي وانزلنا ذلك په صورت کې آیات بینات کار الدلائل چې په احکام مفروضه سره تعلق ساتي په دې کې مالي ګل اول من لعلكم تذكرون لكي تذكروا يا امید بلرعی لعلكم چه ما وطا تراجی شی امید بتاسو لرعی چه تاسو بنصیحت قبول کئی اکا اللہ تراجی که لعلا لكي تذكرون اول حکم الزانت والزانی مدل تپکی دسی بے خبردار چه الزانتو مفتدارا الزانی مفتدار شده او نو حکم الزانت والزانی فيما يطلع عليكم خبر رو بس محسوب اکدا نور مولیانو خبر فرام ورپوی ازانتو مفتدار شو پا دوی خبر شو بیا زانیه مقدم شولا دیکھ علماء لکتیر کی ذکر چوی دا بدفیل اکثر چکی دا زنانو باعثیت پکی یواز سره دا کار نشی کولی دیکھ دا دی زنانا خبر ذکر کئی مخی او پا غلا کوئی دا سری مخی گئی ذکر چی غلا نرطوب دیر غواری پا باقی زیاد نرطوب شجاعت پچاکی بسرو من تسڑے مکش او زنا ستا ویلش دا غچاتا معلوم دی خاص اندام
چې هغه د نکاح ما نکاح نه وي او ملکیت نه وي او سره خواته ورستکیږي نو هغه تسویل شي نه حسره پیژن نو زیانی سره او زانیه خدین حکم د زانی او د زانی دار فجر فضروه كل واحد منهما هر یو په دې کې فجرو وهي دا دواړه فجرو هما یو نه وي چې دواړه وهي کدوړه ویلې مطلب سل دوریدي نیمه کپ یو نیمه بل نه هر یو وای سل یو دا ورکړي سل بل مئه جلده سل دوری نو دا خبر خو عام ده که محسن یې کې محسن خبر خو دقه لیکن بیا پکې احادیث دي یا قران منسوخ التلاوت بعد خلکو ته قران دی منسوخ التلاوت الشيخ والشيخه السيب والسيبه بیا فرجوان کړه لا احادیث ته نا قران دی منسوخ التلاوت دا یو قول بل قول پکې دا دی ابن الحمام وایي دا په دغه مهمه اسکوا دا په دې حدیث مشهور موجود دی پاره کې تواتر هم دی دغه حدیث دی دا متواتر او دا پیغمبر خدا زمانه کې بار بار شي یو واقعا د يهودو شویرا هغه شویرا د ماعز واقعا دویم شو د غامدیه قبیله یو خبر هغه هغه بل شو یو بل واقعا یو سړی راځي یا رسول الله زما د دې سړي سره نماز به مزدور دغه زنانه ته داس عمل نو خلکو ماته وي استاد بیبا رجم کیږي نو زوله کې ما رجم پرې هم مزدور منور کاو هیزا او دورو ما دیواله شي اوس خلک ته وځه مثلا حسینه زنګو مسکه پیسې پیغمبر خدا پیسې نو استاد دې فارسی جلد دی واده شوبنه او د دو پلان کې اونیس سهار بور شي نو کله خدي اقرار وکړو په دروغ نو په جلد دی دغه و په سکساره احادیث پکشتي بعض مولیان زم په دې وطن کې مولیان وته وایي دی غټ خلک دي وای رجم نشته دي وسم نشته دا چې شي دي دا څه دا تعزیرات دي دا چې سړی یو خدای یو د تکفیری کې پلان کوڅو کې ناس بری عبادت کوي دا لا وی د فارو کم حد نشته ولیکن تمام سنی مسلمانان په دې متفق دي احادیث پکې مشهور دي چې دا یا قران منسوخ تلاوت ته او یا احادیث مشهور دي په دې کې ثابت ته رجل او دا حد تعزیر نه دی نو دا غیر شابه د پارا جل شو او د شابه د پارا شو راجب شو نو دا پکې فجر نو یاد دا عام شو اغا درجم خبره ناسخه شو او یا مخصصه شو او حجالی سے پکې دا خبر هم کې چې دا په جمع کې چې یو سره شادي شو دوی نه هم برجم وی هم بجل وی لیکن عام علماء وایي رجم شته جل نشته دا غره لپاره او چې غیر شادي شنه غره لپاره جل دی رجم نشته یو مسله هم راشه نو زنانا سره یو دې شو سره په جالي مخ کې ملکیت نوي شبهه د ملکیت نوي نو دې ته وایي ادخال د مکلف په خوشی باندې قدر د حبشي په دې پوښوي نو سو هغه زنانه چې مشتهات په الحالي یا په گذشته زمانه کې وي او دې به د ملکنا به د شبهه د ملکنا نو دې تسوي بدفعل یو خبر شو او رستو پس نور خبره کوا بیا له ثبوت ترجم د تسمو تواتر المعنى د کشف عقاری او وجود حاتم او احاد په تفاصیل کې دي لیکن مضمون چې متواتر دي تواتر پر سلور قسم مشران دي خاص کر شان ورشا کشمیری یو تواتر سند دي تواتر سند دومره ګان روایتو کې چې دا اتفاق دروغ نه راځي دي سوې تواتر سند دا خو سره مونږ یو تواتر دی د طبقه چې په هر زمانہ کې په دی باندې ویل کی منون کی دومره خلق نشي دا اتفاق دروغ باندې لکه د مازه سوره کاتل سار دعا غیر دنیا ته قائل تواتر سبق تام غره خپل استاد سبق له ما خپل نه ویل خو په هر تاسو دومره کسان چې اتفاق دروغ باندې نه تواتر سبق یو تواتر رسي د قدر مشترک ته یو خبره کې او زبلکم او د ټول یو خبر راوته یو سره په نقل کې پیغمبر دا معجزه او بل نقل کې دا معجزه او بل وی دا معجزه او بل دا نو خبر خدا نه خدا دې ټول نه ثابت شولا چې دا معجزه شته تواتر د سو د قدر مشترک یو تواتر د عمل عاملان دومره دي چې دا اتفاق په دروغ من نه ممکن
لکه رفع الیدین متواتر دي او ترک رفع الیدین متواتر دي د دې امر عاملان دي او د دې عاملان دي بعد تقدیرو سلو قسم تواتر حقیقي دي دا پکې مولانا شان ورشاد شمیري او دا عمل دا او قدر مشترک ابن حجر بخپل په دغه کې چې نخبه کې نقل کړی تواتر سره خاص شته معلوم دي التواتر دا قدر مشترک معلوم دي التواتر دا عمل معلوم دي دا متواتر یو خبر شو نو دا غیر پر خدا حکم شو ولا تاخذكم بهما رأفتن نستاسرا بهما قد زاني او زاني من رأفتن رأفت محبت توي چې سلموها بنزکم هو سلوکم هو سلا بس گزارو کا نرم ورکا واخو غوي ډیر مخه نو نه نشي تاسرا رأفت محبت او دا بهما سو کو د تاخذكم سره قطعي دي فوجد دوار باندې رأفت السوق ندلت متعلق محذوف دي بل دي ولا تاخذكم رأفتن مداغي عامل دي اني بهما قسكم دغه دوار الصرا السوق در رأفتن سره متعلق دي نو بیا چې اعتراض راځي چې رأفتن هم مصدر دي مصدر عامل دي او کمزور دي فمعمول مقدم وسن عملو کی دوی تلخیص مختصر للا متلقی شوای اکثرها للاصول جمعا نپاغه دې کدا مسئله ګوره نو څوک اداره اپتون په عامل له څوک عامل پکې مقدر دی څوک لا تاخذکم دی دا پکې شو فی دین الله دا الله په دین کې دا الله په حکم منلو کې بطاعته و اقامه حده سبل خبر کوما اسبل دین ستوي دین پیژنې دین منستوي روجه توي او حدود قائمه ته دین نه وي اوس په شوی ته دین وي کنه وي حدود قائم ولم دین دی ښا دا غل نلاس پر کول یا غل جلد اچول یا غلام کول ما کانا لیاخذ اخاف دین ملکی قانون د بادشاہ ته دین ویل شي کنه دا ټول په کتاب دین دی ښا نه نشي تاسو په دوره باندې نیمه په محبت په دین د الله کې په اقامت تحد الله کې که تاسو یقین ساتئ په الله پر ورسته من دا خبري بکوي ښا ولشد عذابهما طائفتهم او حال شي عذاب دور ته طائفه ایماندار اوس وایا والخطاب فبدون ائمه المسلمين ونوابهم دا خطاب حاکمان مسلمانان ته یاداغي نائبان کړي اسلامي حکومت نه نه حدود قائمه دي نشي چې اسلامي حکومت نه نه حدود قائمه دي نشي پوه شو کنه کله پوهیږي نو مولانا مودي خبره کړې هغه پکې استا کنه مولانا سے بوایي چاته پوښتنه کړې چې لاس پر کول یا چې احکام د زنا وغیرہ قائم کول او دل توای خوراک نشته د اوسکل د نشته د توای خدای سړي به یو ځای ګرځي او بیا د قائم کول دا بسنګ شری مولانا وي زو ته ظلم به ما چې داوله ته کولا او اجازه ورکا او بیا والا کله ټکټ مخالف را پورته شو چې ګوره مولانا وایي چې لاس کټ کول ظلم ګور د اسلامي حکومت پکې پکار دي دا کار چا نو چې قائد بن استلی دا ته چې المسلمون لا بد لهم من امام دې بس کې اقامت حدود پکې او چې مولانا مدني تخکار کما او په کوم ځای کې مکاتیب شیخ الاسلام کې وې په هندستان کې بلا حدود مساغدي دلته ټول ظلم دي مش قائم کړي نو البته بیا څوک نه کوي ما یو خبره وکړه على ظلم شو چې تا کولا نو بیا ته د اسلامي حکومت نشته کنه ځکه دا خبره د پاکستان د جوړېدو مخکې خبره شوه ته پاکستان جوړېدو مخکې خبره دی اوس تاسو او خلق دی وای نو دا خبره پکې یاد وا اسلامي حکومت کار دی دا ستا او زما کار نه دی او حاضر نشه عذاب داغه ته طائفه من المؤمنین طائفه سو کو یو سره پکم کې دی شي سو کو دو کسان پکار دي سو کو یو جماعت پکار دي چې دا غینه سبق حاصلېږي حق دی وی مراد طائفینا یو جماعت ته چې دا غینه زورنا حاصلېږي او شهرت حاصلېږي کله بدین او کله ود دا یو دویم حکم الزانی لاین اوس دني لاین کو حسنا دغه دا نافذ جمله خبر زنا کا سره نکاح نه کوي مگر زنا کار سره تو به اعتراض کوي چې پلان کې لیکي او خزوا سره او زنا کارو د پاک دامن سره واده کړی دی الله غلط خبره نه کوي څنګه ویل نچاوی دا نفی دا مراد نه دا نکاح دی نه کوي دسی شو چا دسی ویل
او روح المانی وانا خپل رائے دارا چې دا نفی دا او خپل ځای نفی دا او خبر او خبره ګوره په مناسبت کې دا زناکار سره مناسب دا چې نکاح دي نه کوي مگر زناکار دي نه چې نکاح کوي وي او مناسب دا چې نکاح کوي د زناکار سره وکړي یا د مشرک سره دی وکړي مناسبت دا په دې نفی باندې چې شنو اعتراض راځي چې نه دا جمله خبره شو خپل کې یو پر دامن سره هغه د تحقیق پاکي سره خراب سره وکړو یا خراب خزو په دې خبر باندې بیا دا نفي نه شو نکاح دې نه کوي نو بیا چې نکاح دې نه کوي دا حکم شو احمد بن حنبل خیر په دې قائل دی یو سړی توبه نه یستره بد فعل دی دا هغه د پاک دامن سره نکاح نه یو بد چلره خبره د پاک دامن سره نکاح نه توبه ته یستره ای خو نو خبر خدا شو خو درې امامانو نکاح کړی شي ابو حنیفه مالک او شافعی نکاح کړی شي نو بیا وسکه شافعی او انکح الایام فنکاح ورکړي فقدم نه الچونه یا وحل لكم ما وراء بكل ما سوى حلالكم بكهذا هذا كده اسمه او كلا في حديث ابن كثير نقل كده ده صحيح نقل باندې يا رسول الله زما ياخذنا فقد لا مثل نه باندې لا ترد يد اللامس نو ساتي کنه پرې ده کنه پرې خو دې ما سره مين ده کنه نو چې پرې ده نو دې خیال ساته نو کله وای دا حدیث لیک نه او کله وایو د تلامس نه مراد ملتمس ده پیسې او ډوډۍ وایي کور کې د اجر سخیده مختلف خبره پرشته اخو دا یې سره بحث دی او دلته په کلاس روح المانی والا خدا خبر چې الزانی لا ينكح زنا یې مناسب دا نه چې نکاح وکړي یا قطع مناسبت نه دا نه ما چې نکاح کیږي او کړي دی نو بحث نه مناسب وسرتا بیا لبته یا د مشرک سره تو بیا اعتراض کې چې زانی خو نکاح د مشرک سره کې نکاح ولې کوي مشرک نکاح نه کوي نو دا حکم منسوخ دی به بل شي ښه لاول به نه پکې نو نه بیا نه کا او نه نه به حکم منسوخ او چې په خپل ځای وای مناسب عدالت زناکار نکاح کوي یا زناکار سره وکړي یا د مشرک نسخ به کوم دی دا مناسبت ته دا چې نکاح کیږي دا بل بحث دی خو مناسب عدالت ک نکاح کوي نو د زناکار سره وکړي یا د مشرک سره کیږي او کنه کیږي دا بحث نه او نسخ پکې نه بس صفحه او زانیت دا نکاح نه کوي دې سره یعنی مناسب عدالت چې نکاح سره ونکي مگر ځان بیا فرق وسله کو چې زانیه نکاح نه کوي او الله خبر کې پلان کې کوي چرشو مې دا ظاهر کې نفرا نو بیا دا صحیح نه دا نکاح دې نه کوي مگر نه کوي نو دا خو احمد سره شو زموږ په ایمان هونه کېږي نو چاہے دلته روح المانی خبره کې زناکار خزا مناسب عدالت چې نکاح سره ونکړي مگر زناکار دا د مناسبت د چې جایز دي برابر دي یا د مشرکو اړو نسخ موایا او اعتراضات مکو اسم کوا وحرم ذلك او حرام دې دا سو خبره په نکاح شي نکاح نو چې کوم خلک کوئی نکاح باندې یو بس تاسو او چې کوم خلک جایز دي نو حرم ذلك حرام دې دا زنا چې د الزانیتو او زانیه په همشه دا زنا حرام دي او دل تبقشان ظلم جوړي مرصد کاکای وسره دا غو یو زنانه سره د عناق تعلقات اسلام نه خبر او درو بیا قیدیان خلول مسلمانان د دې خیر شي وو په مکه کې دی برکه یو وي ور یو یو کله چې سره وعده کې زبردار شمه او ته چې کوم دیتا بدراوال عناق سره میلاو شو را او د شي کتل څوک یې راکړ مرصد دی یو کنه راځه کله شپه به تیرې او ته خبر نه اسلام ورسبن کړی ښه څنګه واد مکی خلکو اقیدان ساسو تختی خلک امنډ کړه پس امنډ کړه دته دوه تختی یو ځکه پټ خیر بیا چې کلاسو بیا راغی سره خو دوت پیغمبر څنګه تاسو کوي چې د عناصر وعده ونکم پیغمبر خدا وته نه کنه الزانیتو لا ينكح الا زاني مشرک دي لكن د شمال مینی چې نکاح نو څوک چې وي منسوخ ته خو خبر شي او څوک ته مناسبت خبره کوي د ستاسو مناسبه نه ته اوس توبه ته شي ته څنګه دا یو بل بحث نو څوک چې وته منسوخ وي منسوخ وي څوک چې محکم وي درې امامو ته منسوخ نه وي ښا او راسب کوي مناسبت سره څوک منسوخ کوي
بیا ورستو یو مسله خدا شو وحرم ذلك الزنا یا وحرم ذلك النکاح احمد تبوس کې دا نکاح بند ده انور علماء وحرم ذلك الزنا بند ده اوس پکې بلا والذین يرمون المحصنات دریم حکم روان شو یو سره له پاک دامن خادمان الزام لګوي چې مدفینی کړي او گواهان نشي لاول پکې څلور گواهان نشي او چې نه نو اتیا دوری وهي دا پاک دامن دا خو خل شو اوس به سره پاک دامن نه پاره الزام بیا کوم څنګه هغه دغه حکم دی او دې تسوي دلالت النص دا تاسو پیژنئ کوم حکم د الفاظونو په هم شي تسوي مکتوب او چې حکم د الفاظونو نقشوي نه وي د دین په هم کېږي نو په هم دوه قسمه یو د دې په شان حکم یو د دې په ضد حکم نه کله دې په شان دغه تسوي مفهومي موافق دلالت النص چې دا خدي حکم دا شو د سړی یو سره پاک دامن خدای کنځي یو سره پاک دامن سره کنځي دا حکم دا شو او رن وشتو ته وای کانت شي ولا وکانځل ته هم سوي وشتو دلته مطلب صحیح کنزل او دیتا هم اشتل وی دکه چې په دې عربی کې دیتا کنزل سیوا وي ښا دخلي کنزل جراحات السنان لهل تام ولا التام ما دي حبسان ور هر د نيزي خوي چې رهيږي په مرهم ولې بدتر د جبي د زمر سره سم نو کنزل داري اشتل د اصل اشتل خدای ثم لم ياتوا بياتلو لكي بأربعة شهداء سلو روحان طالبان یا مولیان پوهه کې پاره به وي او نو اربع مؤنث شو ممیز به سوي مذکر نو د زنا په مسله کې مله چا شي دي منه د سرو خذلا اربعتين سلو سرو نو که خذو گواهی کړو نه غیر به اعتبار نه ورکړي او دې کتابونه کوي په حدود کې په قصاصاتو کې د خذو گواهی نشي قبلي شو کوئی ظهوري د پیغمبر خدا او د عمر او د رسول زمانه دا خبر رسېده دا چې په دې کې د خدو گواهی نشي من اربعه شو نفضلهم وای سمن جلدتن اتیا جوړي یا وشوا نبدا اتیا جوړي خو بل لازمن وای او دا غي نفس نور خبر وسنکو نور خبرداري او بیا ولا تقل شاتنا ولا شهيدي به قطعا ولا احناف تفوس کوي او شهيدي به نه بدرو به لازمان وهي او شهيدي به لازمان نه او دا کسان نافرمان هم دیشوي الا الذين تابوا نکتوبه الاسلام اتفاقا في سقوچت دي کو اتفاق اکا توبه استلا توبه شرک توبه وسته کنه ادوري بلازمنه هغه نو چکی په دې من کې بحث دی چې کیسه اوچت شو د امام ابو حنیفه وای فسق نو چکی فسق اوچت خطا شو دا شی دی قبول نشي کېږي قبل به شی نه شوافی مالکیان حنابلہ وای چې هر کله فسق اوچت شو نو شی دی قبول شو ولا په دقیق او ټکی کې بحث دی دا رازان له بل بحث ته اسنا راشي نزدې ته به توجه وي که مخکنو ټول ته وي امام حنیفه دوار ته ولا تقبلوا فجدوا ولا تقبلوا اولئک فسق او شو اتفاقا او شدید هغه تتمه ده هغه دا بل قبلي او په دې کې بیا بحث نه لږ علما په دې طرف دي او اکثریت علما په هغه دي شدید قبلي مگر هغه څه توبه واسي پس تبینا دې خبرنا واصلحوا خپل عمل درست کی چې بیا بد سي نه کوي د داغې نفس بیا کې دي دا یو دی وګت بحث دی الله بخون کې مهربان دلته نقل کوي ابن همام شريح من قالك قول ابي حنيفه شريح وابن عباس روايتان في البخاري کې دروما له عمر ابو بكر شبل معبد ونافع بقصد المغيرة ثم استتابه دا ابو بكر یو صحابي دی نو دو په مغیره د شعبه باندې اعتراض وکړو د بصره گورنر او بیا شبل تا نافیت او اناو کې راشي او زیاد بن ابي دې معنا وکړه نو درې ورغوي وکړه چې او زیاد بن ابي چې کوم دې گواہی ونه کړه ما سره سره دلوا خبره چې خپل او پر دې وسو نو حد قائم نشو
ابو بکر په دروه شبر په دروه نافع په دروه او دا ټول صحابه دي پوښ فإن الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم وسبلا مسلكوا یو سره پردی خدته وي پردی سره تعالی حکم خدا شي یو سره خپل خدته وي نو کله هغه متعلق بسوي والذين يرمون ازواجهم څوک کنزلو به خپل دا یو سره شوی د پیغمبر خدا زمانہ کې یو سره راځي یا رسول الله که یو سره کو طلاق شي او د خپل خسر سره مين شي شل وکړي نو که صبر کوي برداشت نشي کولای اګه خبره کوي د تاسو په دروغ اګه قتل کوي تاسو قتل کوي ان يقتل يقتل ويصبر على امر عظيم څه چل پیغمبر خدای گواهان به پیش کې او گواهان دې پیش نکړو نو په دروغ باندې نو آیا سره په خپل کور خلاص یو دغه شان چل بوي نو دې په کې دار پسې ګرځي اغه الله حکم دغه داغه نفس راغی يرمي من ازواج حکم بدل شو د خپل خدای حکم داغه نه بدل شو څوک چې ووري نسبت کړی خپل خدای او داغه شهدا نه کم شهدا څلور تنه گواهان سړي نشته الا ثم مگر ځان گواه دي ځان په خپل په شاعت او حریم گواهی له یو تن اربع شاهد څلور گواهی دي بالله بالله نو سبوي اشهد بالله اني لمن الصادقين انه لمن الصادقين پس کې دلته برټکه او سره دي فيما رميتها من الزنا ايو ذل نګوي بیا بوي بیا سلوز لري بلا خبرې کوي نو چې دا خلاص کی نو خدای ته وګورئ چې تاسو څه وایا دا خاون خبره مني او بل یو بدرودو دروغ نه که شادي شو دی چې بیا بسې مستقبل باندې دي کنه چې دروغ او که خدای وی چې زم د پسې وي چې الله غواړي خاون می دروغ وای خاون می دروغ سلوز دی وای او دا الله غضب دی په دې باندې کله ما خاون نشتی وي نو خدای ته وای تم پاک او سړی ته وای تم سړی ته وای ته د جننه اخذ توي تربت فعل نه که بچي وشو د عيسى عليه السلام په شان حساب وا او د بد فعل نه نه دا پاک دا من سره نه خطر وجنه او نو خبر رسول امر کې سشته خو ظاهر کې موږ د دته دم پاک نه وایو دته موږ دا پریته یو تم پریته وي بل تم پریته بیا ولا سره گواهی دي په الله باندې چې انه لمن الصادقين درشتي پوخا ما دوره کړي و نه ویني ترې نو په دې سواد کې په یو ځای کې داسې واقع شو خاوند د خزي او د خزي د پښتنو یو عادت دي زما د پنځ سره ډېر تعلقات دي نو کور ته بلای کنه وای اول من راځي تعلق لري نو تعلق قائم کو او تعلق نه پس بیا د زنانه او داسې تعلق هم پاتې شو بیا به ګرځولي من نرسي شي بیا چې خاوند راغی کور ته اوس پیږي خزه نو هغه سړی چې دا بدفعلی کوونکې په دې کلی کې ناست هغه ته چاري خبرې غني خبر سړی خو نه خبر کې ښه مخه دروته السلام علیکم په یو لاس الله سره په بل لاس 10 ایشت سړی خیمت خلق راون چې سړی وایي څه خاوند خځې ورکو خلکو سړی مرکو قاتل مرشو خدای چې خبر څه خدای مرډي لا لا بل څه متبس وي کنه څوک رسول پختانه راون دا د برتانی او د اغل واقعا د اغل ورته دا نو بیا څه په دغه وخت کې خریړې وته پاکي ناس نو درې مولیان دی یو مولا دی دیوبند فاضل بل مولا دی هغه د پلان کې دی فاضل بل درې مولیان او بل یو مولا دی سلو طرف او دا خزه به قتل کې دا شرح دی نه جوړ شي ما یې نشه قتل کړي حدیث یاد دی ان یقتل یقتل و ان يصبر يصبر الذي خو زماغه مرګرونه ماده التبیا حکومت ولګي خو یې څنګه چلو شو نه تنه د محلي او د اخر معتبرات راوړو چې قسم بخوري چې دا کار دی کړی هغه څنګه باندې گواهان یو قسم وخورو دا غینه پس اخلي بس نور مو وایي قسم زه په مقاله او زما یو مرګره او یا شاګرد او التولاد هغه وایي چې دا زما ما داس کېدو نه دا غوته وڅ کړه او کلمه لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او داس به وشو لا اسباب کې خبره شو حدیث میں تلوی لخوا سلور گواهی با پیش کئی نفس داغین با خدا مجری مسیح او آرچ بیا انکارو کری
نو سبوي شاهد تحریما بالله دی انه للصادقین دیر شي دا خلک کتابونه وای بیا هیر شي یا کتابونه یو ځای کې دی بیا خبر ظالم مسلې نور کوي والخامس تو پنځمه گواهی دا اللعنت الله هغه دا لعنت الله دی په دې سړي باندې کدا سړی دروغجن په دې نسبت کې فيما رماها به من الزنا چې ما کوم نسبت ته کړې کبه دې ګرځتنی نو سړی وایي لعنت الله خلاص شو اوس په خلک وایي روان عذاب د پکې باندې خدینه عذاب سو ان تشهد نو عذاب د دنیا دی حبسته جیل ته چول یا حد شواطئ وي حد بقایمي چې دا وشو امون وای نه جیل ته واچو څنګه وای وسو یا به خبره کوي قرار وکړي اګه غا جیل ته شواطئ نه ثابت شو حد ورکو موږ نه حد بنور چې دا به وایي چې سلو غواي خاوند انه دا خاوند من الكاذبين خامخ دروغجن دي کوم نسبت چې په مال نظام نه غواړي په دې دروغجن دي والخامس بينزم گواهی او بينزم گواهی الخامسه دا عطب شو په اربع شهادات باندې سلور گواهی بدا کوي نو بیا وسي الله او دا پکې دا ان تشهد او بیا الخامسه ان الخامسه فشهادت الخامسه ان غضب الله عليه غضب الله عليه بلی غضب عليه کدا خاوند شتي علماء پدې کې نو کې سړی ته ویلې سبو لعنت الله دی اخذ تبويس غضب الله دی ودا خذ په لعنت باندې ویلو باندې ستړي کیږي نو وایي د دې زور او د دې هغه hebat نشته پلان کایلا نتیجه او پلان کایلا نتیجه څنګه لې خیر نو خذ دې پروسه دې کدا لعنت وایي لعنت دی وایي او چې غضب ولې یریخه په قران قسم نخوري او په پنځه کې په قران قسم خوري په کتاب نخوري یو سړي قسم خور بل وته یې په کتاب وینا په قران په کتاب دی نو دلته اوس کې لعنت تخلق فاروق نو خذ بو چې لعنت نور غیر خبره ان غضب الله يعني دا الفاظ هم يروا ها نو دا به يروا د دې خذ باندې لعنت کچر دارش نو په دې مسلو کې بیا نور خبره شروع شي دا بس کې دې شي لعنت وای کړو لعنت په هم کا هو ته لعنت په ثابتو بیا دا غنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته الله فضل و رحمت پتا سنوے الله تواب و حکیم دے کدا نوے نتاستب الله سزا درکڑی ہوا لولا تکی ورستی جزا ختمی دکا چش مخی شرط موجود دے انتفاق ثانی دوجد وجود تاولنا که فضل دا الله و رحمت نوے نتاستب باندی با عذاب راغلے ہو قرآن حذب کو ولی لیذبا نفس السامی کل مذهب ممکن پا علمی عمائی کی سوئی چې کم جزا دی غواړي یا دې ته اشاره کوي چې ویلې نشه دومره خطرناک جزا ده یا تی اورېدې نشه دومره خطرناک ده یا چې کوم جزا ده واسي ولولا محذوف لتحويله حتى جزاء بغي لا تدع عبارة يحيط بيانه دام پکې ویل شي کلاش دا الزامات غلط دي او کدا نه ده الله فضل رحمت او الله تواب حکیم نو الله بصح هذا پتا سره اوس پکې سلو خبر خوش داغی نفس ان الذي جاءوا به دا د عائشی ابو باندې الزام دی او داغی بحث نو په دې د عائشی ابو د پات دا معنی قصې کوي په قران کې کوي دی اوسوي زبیته وي مسیح اشاره بخاری دا مسلم دی ما وتلکو تفصیل قصه ما اخذ البخاري وغيره ما وتلکلی بخاری جل بیم 500 نبی شپږ نبی شپږ نبی پورې بیا په وسوا صفحه باندې جلد دویم کې مطلب رشیدیه او صح المطابع دوار روایت کې د عائشہ پیغمبر خدا چې په اراده وکړ سفر نبیانو مت کې به حسنه واچو چې دا شخص نه وروته وکړه نو عائشہ زما حسنه وروته په غزا کې لانی کې غزا د مستلق ته پسند شپږم کې وروته ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې پسند د حجاب حکم راغله پرده مخ بنخ کار کو نظمو چتولی شما پا حودت شکی مونگو تا کی جاو دولی ورطو وایا اچه ما تاسو یو ځل ویلو اپا مخکو ما تا شاید شپیم خبرو که چه پلانکه استاد پلانکه مولیسی موائی چه دا دولی ول ناروا دی دا خضر پارا نظمای استاد غمم ویلی نو زپا دی ذکرا شما زبو چتولی شما پا دولی کی
هودج دغه ته بوخان سورکی او پرده شافعه کی او روان نو دا څلور پنځه کسان دي او چتا ولا بای او کیدا ولا بای او عائشه په خپل وجه په دې وخت کې خدای ټول خواري وي ځکه د حرم او د خوراک سکل کمزوري او ازما ورم کم او ګڼ کسان دي هغه چې زه خرج ولما نو هم یې نشو معلومه چې څوک پرشته او کني شي کوزه ولم دا په ثابتوم خلق دا پر دې سره او چتایږي نو ما سره خو نو چته دغه خو ته شي خیر په کې اسیو زیاتی هم نه فانا احمد في هودجي وانذر به روان حتى چې وزغاش په مسلم دغه سفر واپس مدینه نږدې شو اعلان وکړ شپې د سفر چې علاقه ځان تیاروي روان شوم په دغه حالت ته د فوج د وختم چې ما خپل حدیث ورکړو راغله مرحله ته ناګهانه زما د دې مهرو هغه دانی نه داغه یو هار به من جزء زفار اشتیدل طلب نو کو پس ګرځیدم او چې ګرځم بند شوم طلب داغه راغله جما چې غیب زما کی چاوخه جولا زما کی جو څکړه په وخ باندې او دی ګرځي چې پکې ما دغه چې خدي په یو وخت سپکې وي وخت درنه کړي نه ما بلغونی خوراک خورو کوم راشنا نه غلط د هودج ولې سپکته او د جینیوما کم عمره پورته کړو روان شو بیا من د مخبل حال قصدان خلق طلب راو مخبل زینوتا التسو اواز کون کې نشته دي نه جواب ورکون کې نشته دي قسم کړه قضې چې په کم ځای کو ګومان دی راو چې خلق باج ورسې کنه نو ما به ورګه کړی چې خو نشته دي دا پس برادي نو دلته برادي نه په خاطر لازم زه په دغه خلاص په خپل منځل کې سترګې را منزور ورشي او دشو صفوان بن معطل السلمي بیا زکوانی خاندان د پود نرسته پادشه دی په دې تیاره کې دا روان شه دی نو سبا ایران نو سبا په دقه کې ځي ویل زو شغل د انسان چې وبدي دراغه مال زي او پیژندم ځکه چې بخاده حجاب نزل دلوم بايدار شم چې انا لله وانا الیه راجعون چې ویلې ز پوه شم چې سخران مخ می پټ کو په دوه په صادر زما دي په الله قسمي زما سره خبره ونه کړه یو خبره او نته ما څه خبره سوا د استرجاعنا یو استاد زمونږ یو مولوی شپ زمونږ دا ویلې په خمرت وجهي مخ پټول د خلک لپاره پکار دي دا عورت معلومه شو مخ پټ او رستو بحث کو چې نه ستافق هنجوي نه دي مخ پټول البته دا څه شی دی دا یو خکار دی چې مخ پټ کا عورت دیو کنه دی زه خو دې قائل یم چې خزي مخ عورت نه دی فقه حنفي دې قائل دا چې نه دی کوم ځای کې وای د مانځ په باب کې وای چې په مانځ کې جامع پټي جامع نو صاحب د کبیری صاحب د شامی صاحب د هدایت ټول او فقه حنفیان نما سوا فقه شافعي پر قائل لا بعد وای چې په مانځ کې عورت نه سو کوئی مانځ نه بهر ورته دی او دا قرطبي دا غبرت هم وایي کی احتیاط داري البته شاه مولانا ثاني قال سنه الله احتیاط خدای ودا مسله ګوره خبره ترزي کدی خدای شک وو چې زما باندې سړی بدګماني راځي مخ په پټه یا زما راځي یا د سړی راځي مخ په پټه که شک او خطر نه نو خیر دی دا پکې خیر دا پکې زیات شو زما دی په الله قسمه خبرې نه کوي زه سوال شم په واقع علی دی وخت سملاو باندې په خپل خپې خو دې سوال روان شو مخکې روان دی راحله راکای رسول الله ځکه چې جواب وایي تر لګي حتی چې دا په اوله کلیکی پس دا شي آرام کړی له کوشي دی او د نشوي دی د غرمې په دې منځ کې غرمه مسبخین دی نو حالات شو زما په باره کې څوک چې حالات شو ینه چا په ما باندې الزامات ولکول نو ونخص او كم سنه ورتاو درو عبد الله بن ابي وكانا تولى الابكا عبد الله بن ابي السلول درست بکتاب برادي چې لکه حسان د ثابت زوی پکې نه دا پکې دی ولیکن دا حدیث صفای السوق بدسل دا مولانا مودودی دی په هغه زمانه کې صحابي کړه مولانا مودودی نو په هغه زمانه کې دا خبره کړه تولى الابكا دا په شو دام پکې کپ کې وای اب بیا چې مولانا نو دي خص مرد نو چې مکو نو فقبر باندې اتیا دوی وګرځه او اتیا نو پیغمبر سو کنځري کا تشریح دوی دي تشریح دوی هوا نو عالم څه درو وای سوای چې څه خو وای اکثر خبرې کوي نو حدیث وو تولید کا څوک دی دا چې عثمان نقل ما تولید وکړو
ما ویلې چې د پیغمبر خدا بي چوان جبای زیاته وا جبا ور مرشي ما نه دی خو تعالی شتوي دا کنځل دي دا خو په فعلي الزام ده تاسو خبره کوئ سره یو سي او تی اذا تبت ضربت اذا جاء بشيء روا خبره یو سي ته به بس دا خو دي الزام دی به ته سره رسول راغلو مدینه ته بیمار شو یوم یاشین قدیم تشار یوم یاشنا جوړ په دې کې ځان وکاوه اوس د علم غیب د پیغمبر شته وای او نو دغه یوم یاش بیمار ده او پیغمبر خو ترازی نو ولې نو چې تا دا کار کړی یا پاکه نو خلق مسؤول لی په وینا اصحاب لی په خبر نه چې څه چل شي او ما په شک کې چې په بیماری کې د پیغمبر خدا هغه مینه چې مخدوات او بیمار شو ابدي راځي او کو سره نه نشته صرف کو تراشی ما تاسو کې عائشہ السلام علیکم څنګه بس مخکبه خبرې کوا غپ لګوا نو وسو ويريبني جوجي لا اعرفه خصوصا الذي كنت ارى من استكي دم مش بس يسلم وسمع كل كيف ديكم يا بشي دي بشكل جو بشر نه به جما سکلو حتی چې وروته ما پستاغن بیمار ما او خشيه ما اوس لکشن خو کمزوري زما سره او استهروانه ده د حضرت ابو بکر صدیق تور دغه مور طرف او قضاء د حضرت زید اسمه روانو د قضاء د حجزان زینو او دا زموږ د قضاء د حجزو موږ د شپې تر شپې وته او دا په هغه وخت چې تاسو په کورو کې ډېر نه او خبره زموږ په قانون عربو ساره ته بوتو په کلی کې به موږ دی په کور کې د قضاء د حجز سمجو کو موږ به فكنا نتأذى بكون أن الترزاء عند بيوتنا روان شنزو مستا او دا جز ابو رهم دا عبد مناف تا مو داير دا الصهر دا عمد خالد ابو بصديق تا او زي دا مستح زي دا اساسه دي مستح سوم دي بدري صحابي دي او پدما دا الزام دي چې زما په دي حضرت عمر ابو بکر صدیق په بیور پسې د پیغمبر صلی الله علیه خبره چې ما خبر یو کړم زکات کېږي ما او هغه کافر شي کنه دام وګوره او بیا په دې حدیثو کې چرته داغي اداشته د خلکو کنيشتي وای نشي دا په خلکو ورکړي ټول خبره چې ذکرې او سبب ذکر یو قصه ذکر کنه ټول پېست نو په مستحیل رحم راغله مزو مستا کوټ روان پاره د شو شان او خو د مستا په خپل پړونی کې موږ ته پړونی مرته وی حالات نشي مستا تاسو مستا ما ورته غلطه خبر دی وکړه ته کنځلې کې یو څه ته چې بدر ته حاضر دی څه پوهیږي کنه اوه کنه دم خلق سلام ما تی قمقلی اے هنتا تناوری اغا سوئی میلو سوئی وی کم دروغ جنو چی خبری کیا قوی کنا الفاظ درزی کنا قالت قلت وما قال فاخبرتني بقول اهل الابكي فضبط مرضن خناد ورشن چی خطا ما الزام دے چې واپس کوته دنس بسمته څنګه ما یاد راکې ته مور په خپل ورسم وی او زما مطلب دا چې کوته لا سم د خبره په تحقیق او د مور پلان یاد راکړو راغله ما مور تاسو ما ورته موري و موري خلک سوي یا فزان اسان تیار ولا حو من یاره کې زما دی په الله قسمی ډېر کم به یو خدوي رندار بوي دیو سړی کرے بوي داغي بلی بوي مگر خلق پسې خدای پسې خبرې جوړي ترندار د خاون خوخه بلی نشته پتا پسې بلوي قال فقد سبحان الله الله پاکي د ما پسې ولقد تحدث الناس فدیم هله خبرې کوي فجرا شو مدغه شپه حتی صبا شو وخه مې د باندې دي خو په پستر کې نه کېدو حتی صبا شو جرني پیغمبر خدا د علی ته پوښ کې د اسامه نه چې وحی بند شولا مشوره اخلي د خپل ویني جدا شم کنه وای چې اسامه مشوره کې پیغمبر خدا ته پاره خبر باندې چې ورته معلومه ده استابي فاطمه منه او پاره ته معلومه ده چې پیغمبر خدا د خپل بسره محبت یا رسول الله د خپل بي خیال فات اهلك وما نعلم الا خير علي بن ابي طالب یا رسول الله الله پتا مستنجي هم دراوسته او خدي وړي دي فدې باندې عائشہ خپله چې دا د شي خبره ولې وکړه دغه معلوماتو ما خو د علم غیب خو ته حاصل نو څه خبر نن سبا خو تاسو غیب حاصل دي ما ته حاصل دي خو خو چې حاصل نو نو وسه ان شاء الله اګه د دې جنونه تاسو کې نو تاسو به شتوي دا جنونه په کور کې بریره بریره په یو کې لازم نه خدا د عائشہ غره بات راتله او مکاتبه شی بیا غاړه کړی خدا براتله راو بل قسم بریره اے بریره
تا یو شی دلې دې چې تا په شک کې چي بریدي نه په هغه خدای مې قسمي ما دې په دې باندې خبره اس کمه مگر جنیدا کم هم او واریږي د کور چې ولا چې ورته دا غلطي پکې ده نو اسمشي ان رأيت على امرا اغمس عليها اكثر من حاجه تحدث سن فنام من هذه عليها فتدد پورتش به سم منبر ته ورسې جمعه طلب داول الكيد خلقنا جزاء عبد الله بن ابي تصوري ما تاسو ما تسوای نه ګور سما په کوم خلقو څخه خبرې کوي پس تا طلب داول یا رسول الله دې منبر یا معاشر المسلمین من یعذرني من رجل سوء موضوع کې سړي ورکه چې دا کثر ما تاسو په حالت کې زمان په الله قسم زما په حال کې سوا د خیر نه بل نشته او دی هغه یو سره زما په علم جمله مبارک خیر دی او دې زما کړه بچل طلب نو دې به ما ته ځنه کې ځان دم کړل شي پورته سعد بن معاذ الانصاري یا رسول الله زدي معذور کړم کدا اوس قبيلي زما سټ وهم کدا موږ درو خضرجان ته ویناو کې خپل حکم زبدي حکم پورا کړ دا قومیت چې له وخت رسول الله قومیت څنګه حق شي دا خبره وکړه یا قومي پیغمبرانو اسمع قوم دا وایي کنه خلق دې ځان ترشي نو ساتي په شو زید معاذ به زماري په خدای قسم چې وهاله نشي دستانه قبيله ته د غزنه خو د مال قبيله ذکر عبد الله بن زمانه کنه دا وساق قوميت را ورسي پورته سالي مبادا هذا سردار خضر دي او د دینه مخکې خسره لكن غيرت ورثه احتمل حميه نصات تیوینه بل سادی مواد کذبتا دروغ وای لعمر الله استاذ په دې کې سوای هغه عائشه سوای خسره وو د دینه مخکې خسره خدای د قومیت خبره کړه ما د قوم سره په سره اوس په دې خبره دا په سره محبت څومره دي دا تاسو ته مو هر ما ختن با ډوړی په غوخه کې ما تاسو کاتب ادا کړ پیغمبر ذکر دی هر شپه ابن کثیر نقل کوي په دې مناس کې یو ځل پیغمبر خدا راغی د حضرت اسعد په دروازه کې ولاړ دی السلام علیکم سعد او روز بیناس قیس وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ته مسلمان واش سعد لمن دې یا من دې څه چته وایي خودري دې وای نه اوسه تاسو ورانه او دا حکم دی سمون आवाज ورته جواب نکړي هم موږ سره موږ چې وعلیکم السلام یا السلام علیکم السلام علیکم څومره وایي اجر وایي ډوړی ولا په خاطر دا او داس یو کړو ډوړی پړلا ته فرمایي دعا کوي اکلت طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه واطر عندكم الصائمون او بیا ول جواب ورکړه تاسو کوه کومه اواش ډېر کټ سره ډېر سره وی کذبت الامر الله لنقتلنه فانك منافق سعد بن عباده قول زمان خدای قسم دې الله په عمر قسم زي مالكم ته منافق مش خساره ده منافقون طب جګړې کې منافقان د قبيله امت کې جن پیدا شو بیا قومیت وسو او سو غلط او ځان را پورته سعد بن معاذ په حمایت کې او سعد بن عباده په حمایت حتى هم ويقتلوا قصدوا جنگ پیغمبر منبر ولار دي تاسو سوای اوس د پیغمبر په حمایت کې څو خبرې کې هغه ملګرتیا کې دی بل طرف اوس څنګه اوس تاسو په دې کوي زه وایي نو څه خامخا سترګې پټې کړو او کې په خوب کې آرام یې خبرې وکوي او د بخاری حدیث ته ما په خبره پوښتنه تاسو مسؤل همیشه په سم دلی کول حتی چپ شو او چپ شو بس بدل وانه پات شنده کولو وخت مې نه باندېږي خوب لازم زما مور کار متماسي او ما دوش په یو ورځ جوړلې خوب نه راځي وخت مې باندېږي او داري ګمان دی چې دا جراب ولا جګر وشلای فدا چې وخت ناس زما سره ما جوړ یو خدان سوال راغله یا پیوختو درشم تنه مې او جنال زما سره چای سمجھا ما غاړي فدا چې وخت ناس دند شي پیغمبر خدا سلام واچو بیا کې او زما سره دغه وخت نه مخکې ناس نو مخکې او يوم يعيش واحد بند شيوخ لا يحايلك شان قال فبشهر الرسول كينا سبيا اما بعد يا عائشة ما تستفى بارك دا خبر رسيدلي كتفاك دا منعين الله بدي پاک دا منع کارک کتا چرته ګناه کړ دا الله نه بخښو ورته توبه انسان چې کړي اقرار وکي بغلطي باندې یا توبه سي نو الله قبول توبه کوي دا ته معلومه شو کنه چې دا پیغمبر خدا او عاطف نه دی او دا ته معلومه شي کې دې شي چې دا خبر شي
احتمال شته کنه اوس ته اعتراض کوي ما پر دې خبره کوي دا پیغمبران بیان خو پاک دا مری وي دا خبره خو کار چې نشي کېد دا خبره څنګه نو وای چې او دا شرایط د پیغمبري دي چې پیغمبر خپلم پاک دي د بدتنه او دین پاک دا اعتراض روح المانی اعتراض کوي دا اعتراض کوي نو دا خو معلومات ته چې معلومات معلوم نو پیغمبر دا څنګه خبره وکړه نو دا پیغمبر خدا کله وي د ایهام خبره کوي اسی وهم احتمالات پرزي او کله وي چې دا شرعي او عادي شرط عقلي نه دي په تقدیر دا یو بل بحث فرق چې کوم خبره خلاصه کا زما د مصير او خبر حتی چې ما سات کې نه محسوس کوم ما تاسو جواب ورکړه کنه سوې هغه زما د الله قسم سوې پیغمبر موته جواب ورکړه هغه سوې مې پیغمبر سلطان او زه خو جینې وکم عمري قران دې علم نو او زما د الله قسم ما ورته وی تاسو خبره اورېدل نه زما مبارکه تاسو په رسول کې قرارې ولې او تصدیق هم کړی دی کله یم ز پاک دامن مو الله تعالی دې ز پاک دامن تاسو تصدیق نه کوي کې اقرار وکم په خبره او الله واقع ز پاک دامن تاسو به ټیک دی ویلې رښتیا وي اوس کړو او زما د الله قسمی د ځان د پر استاد پر مثال نمم مگر وینا د اطلاع د رسول الله په صبر جمیل والله المستعان دا د ولګولا په ګراش باندې په یو وخت کې زه پوما د پاک دامن الله زما په دامن ښکار کوي لکه